حامدا ومصليا ومسلما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب الرحيم صدق الله العظيم. قرآن پاک د الله تعالی د طرفنا د بنی آدم د پاره د هدایت یو کتاب را لېږلی شوی دی. قرآن پاک کې د الله تعالی د طرفنا بنی آدم ته نیغ لار ښودلی کیږي. وخت په وخت د الله پاک د طرفنا احکامات ورکړي کیږي. قرآن پاک کې چې څومره احکامات راغلي دي هغې کې داسې یو حکم به نه وي چې د هغې فایده انسان ته به نه وي. د الله پاک په هر یو حکم باندې عمل کول دا د انسان د پاره خیر او بلایی او فلاح ده. دا کوم آیت مبارک چې ما ستاسو وړاندې تلاوت کو دې آیت مبارک کې الله تعالی د غیبت سنگینیت او د غیبت هغه جرم ذکر کړی دی. الله تعالی فرمایي ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا فکرهتموه واتقوا الله ان الله تواب الرحیم. ولا یغتب بعضکم بعضا تاسو کې بعض خلق د بعض خلکو غیبت د نه کوي. بعض خلق د بعض خلکو غیبت د نه کوي. ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا آیا تاسو داسې عمل خوښوئ؟ تاسو کې داسې یو بنده شته چې هغه دا عمل خوښوي چې د خپل مړ رور غوښې خوري؟ نو الله فرمایي فکرهتموه تاسو دا عمل بد ګڼئ. نو چې تاسو دا عمل بد ګڼئ واتقوا الله نو د الله نه ویریږئ، غیبت هم بیا مه کوئ. د خپل مړ رور غوښې خوړل دا بد ګڼئ نو دا غیبت هم داسې خراب عمل دی لکه د خپل مړ رور غوښې خورئ شوکوئ او خورئ. واتقوا الله د الله نه ویریږئ، د غیبت د خراب انجام نه ویریږئ. ان الله تواب الرحیم بېشک الله پاک توبه قبلون کې مهربانه بادشاہ او رحم کون کې ذات دی. دی آیت مبارک کې د غیبت هغه خراب عمل ذکر شو چې غیبت یو دومره نقصان ده او بدترین انجام والا عمل دی چې د دې په وجه باندې بنده د الله نه لرې شي، شیطان ته نږدې شي، او د غیبت په وجه باندې الله دومره ناراضه شي چې دا بنده ځان ته بیا نه نږدې کوي تر څو چې دې بنده توبه وستلی نه وي. ډیرو احادیثو کې د غیبت په باره کې ذکر شوی دی، خو موږ تاسو اول پیژندل غواړو چې غیبت څه ته وایي او غیبت څه شی دی. یو صحابي د حضور علیه السلام نه تپوس کړی دی د الله محبوبه غیبت څه ته وایي؟ حضور علیه السلام ورته فرمایي وی غیبت دی ته وایي چې یو بنده په مجلس کې موجود نوي او داغه برایی او داغه څه کمزوري ته په مجلس کې بیانې، هغه ته خبر شي نو هغه په خفه کېږي، نو دی ته غیبت ویلی شي. نو حضور علیه السلام نه دا صحابي تپوس کوي دا الله محبوبه دا غیبت خو خراب عمل دی، خو که د چا په باره کې زه دا خبره کوم او دغه خبره هغې بنده کې وي نو بیا هم غیبت دی. نو د دواړو جهانو سردار صلی الله علیه وسلم فرمایي وي او
چې دا خبره په هغه بنده کې وي او ته ځای په ځای دغه خبره کې هغه ته رسي خفه کېږي نو دا غیبت دی او چې کله هغه کې دا خبره نه وي او د ځانه دروغ بهتان په لګې نو دا بیا غیبت نه دی دا بیا بهتان دی او بهتان د غیبت نه څو چند زیات لوی جرم او ګناه ده نو معلومه شوه چې موږ او تاسو ته د غیبت سنگینیت او جرم د دې نه ځان ساتل پکار دی غیبت یو خراب عمل دی په هر مجلس کې په هر ځای کې غیبت کیږي نارینه وی که زنانه وی کم مجلس کې چې څوک ناس وی په هغه مجلس کې خامخا د غیبت سناسا خبره وی د بل چا باره کې سسپکه خبره وی سسپکه ښکته خبره د چا په باره کې خامخا کیږي دغه غیبت وی او په دې باندې الله ناراضه کیږي حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم د غیبت په باره کې ارشاد فرمایلی دی وی الغیبت اشد من الزنا غیبت دومره خراب جرم دی چې د غیبت دا جرم دا د زنا نه هم زیات لوی جرم او عظیم ګناه ده الغیبت اشد من الزنا غیبت د زنا نه لوی جرم او ګناه ده اوس د غیبت او د زنا ترمنځ موازنه چې کیږي یو بنده بد عمل وکنن وتا احساس اوشو چې یاره ما بد عمل وک زنا رانه اوشولا پینشم نو په دغه ناپوهتیا باندې که دا بنده توبه وستل غواړي او د الله نه معافي غواړي نو ممکنه ده چې الله به معاف کړي د زنا عمر لوی او عظیم جرم یې کړی دی او د الله نه معافي غواړي نو الله یې معاف کوي توبه ورله قبلوي خو بل طرف ته که یو بنده غیبت کړی وي نو د غیبت جرم دومره خطرناک دی که دې بنده ته احساس وشو چې یا الله زما توبه زه به بیا غیبت نه کوم زه به دا عمل او دا ګناه نه کوم نو هم الله د دې بنده توبه نه قبلوي توبه ولې نه قبلېږي یو حق د الله دی او بل حق د بنده دی نو حقوق الله کې که کمی کوتاهی راشي او بیا بنده الله ته معذرت پیش کی د الله نه معافي وغواړي نو الله خپل حق که او بخل غواړي نو الله به او بخي او د بنده حق چا ضایع کړی وی لکه غیبت دا حقوق العباد سره تعلق ساتي نو که چا د بنده حق وخلې خراب کړي غیبت کړي نو اوس الله نه که معافي زر زله وغواړي الله دې نه معاف کوي تر څو چې د چا غیبت کړي دا غنه د معافي نی غوسته او هغه ته معافي نی کړي نو غیبت د دې نه معلوم شو چې جرم د زنا نه هم عظیم جرم دی یو عالم فرمایي وی که یو بنده ټوله میاشت د رمضان المبارک روزي او ننیسي نو لوی جرم او ګناه ده خو د دې نه لوی جرم او ګناه غیبت کول دی ځکه د رمضان روزي په د فرض وي او دل نیول پکارو د سره دا احساس کم از کم په زړه کې شته چې دا زه ګناه کوم چې د رمضان روزي نه نیسم د دغه احساس په وجه باندې ګناه خو ګناه د معاف کیږي ورته نه خو وګوره غیبت طرف ته دا بنده غیبت کوي خو د سره احساس قدرې نه پیدا کیږي دی بې حسه دی د احساس هم نه کوي د سره احساس نشته دی نه محسوسوي چې یاره زه دا غیبت خراب عمل کوم نو یو عالم دی هغه فرمایي وي که ټوله میاشت د رمضان فرضي روزي یو بنده نه نیسي دغه هم ګناهګار دی او بل بنده صرف غیبت کوي روزي خو نیسي وایي دا چې روزي نه دي نیولې دا کم ګناهګار دی دا چې غیبت یې کړی دا تې څو چند زیات عظیم جرمدار دی لوی ګناهګار دی بل یو عالم فرمای امام غزالی ذکر کړی دی یو عالم دی هغه فرمای
وای چې 1000 زل بنده زنا وکي داغې نه خراب عمل غیبت کول دی. زنا یو ظلم خراب عمل دی، خو که د الله نه معافي غواړي الله به معاف کی. او غیبت داسې خراب عمل دی که د الله نه معافي غواړي الله دې نه معاف کوي تر څو چې د چا غیبت کړي هغه نه د معافي نه غوسته. نو د بندیانو حقونه الله نه معاف کوي نه بخي. نو مونږ او تاسو به هم د غیبت نه پرهیز کو. الله دې معافي وکړي که څونه غیبت هم کړي د هغې تاسو توبه وباسئ او چې د چا حق هم والي هغه سره رابطه وکړئ چې یاره بس زه پوه شوی یم ستا باره کې ما نه لږه کوتاهي شوې ده ما ته معافي وکړه هغه به تا ته معافي وکړي مسلمان به تا سره به مهرباني وکړي. آینده زندګۍ کې د غیبت نه به ځان ساتو. غیبت یو دونه خراب عمل دی د دې په وجه باندې الله ډېر خفه کیږي او شیطان په ډېر خوشحاليږي. امام غزالی رحمت الله علیه فرمایي چې د میانو په خوله کې ژبه وا. یو وخت داسې و چې د کب په خوله کې ژبه وا او بیا په یو وخت داسې راغی چې د کبانو د میانو د خولې نه الله ژبه کټ کړه او ژبه پیدا کول الله دغه سلسله ختمه کړه. د مئی په خوله کې وګورئ ژبه بني. په دنیا کې څونه میان دي د هغوی په خوله کې ژبه بنوي. دا ولې نشته؟ وایي الله تعالی حکم وکړ فرشتو ته او شیطان ابلیس ته چې تاسو آدم علیه السلام ته سجده وکړئ. نوې ټولو فرشتو آدم علیه السلام ته سجده وکړله. شیطان ابلیس انکار او تکبر وکړ، نفرت او حسد وکړ. د هغې په وجه الله تعالی ورته وفرمایل فاخرج منها فانک رجیم. د دې ځای نه وځه ته رټلی شوې او مردود یې. نو شیطان د فرشتو د ښکلې مقدس مجالسو نه مردود رټلی شوی را وشړلی شو. شیطان مخ د ځمکه باندې چې کله ړومبنی راغی د فرشتو د مجلس نه راووت نو ړومبی ملاقات یې چا سره کړی دام یو سوال دی. نو کتاب لیکي وی شیطان ړومبنی راغلی د دریاب ته او د دریاب په غاړه باندې په اوبو کې ودرېده. وی یو کب وسره خوا کې هغه کب ته خپل جړه فریاد وکړل. وی شیطان ورته ښه ډېر وجړل او د کب ته خپله قصه د مردودیت وکړله چې ما سره الله ډېر لوی ظلم وکړ. زه ډېر مخکې پیدا کړی ما ډېر عبادتونه کړي هېڅ مقام مرتبه مې لو نه شوله او نن یو مخلوق انسان پیدا شو هغه له دومره اوچت مقام یې ورکړ خلافت یې ورکړ د هغه په سر یې زه راوشړلمه. الله را سره ډېر لوی بې انصافي او ظلم وکړ. بیا شیطان د کب له نور دا خپله خبره درنی او د کب ته وایي چې داسې مخلوق پیدا شوی چې تاسو به متخر وز ونه مومئ. داسې مخلوق دی انسان دی دی به یو ځل راځي او ستا ښکار به کوي تاسو به ښکار کوي. نو یا به م په غوړو کې روتئ یا به م داسې په اور په لمبه باندې روتئ او ټوکړې ټوکړې کوي جمدي به یې په لاس کې به د نسا وباسي او الالی به م کلمې به د نه روباسي. وی کب ته چې دا خبرې شیطان وکړلې نو دغې کب هم د انسان نه نفرت وکړو او دې کب د شیطان دا خبرې نورو کبانو له ورسولې او دغې کب نورو کبانو ته دا خبره وکړه وی ستاسو د ښکار ورځې رالې خطرناکې ورځې شپې راغللې اوس لږ په احتیاط باندې ګرځئ او خپلو محفوظو ځایونو ته ځان ورسوئ. وی دې کب چې د شیطان دا خبرې او د آدم علیه السلام باره کې غیبت یو ځای نه بل ځای ته ورسو الله دغه ساعت پورې ژبه پیدا کړې وه چې کله غیبت یې کړی الله ته ژبه کټ کړله. نور کبان دغه وخت کې چې موجود وو هغه کبان چې ختم شو نوې نسل راغی د هغې په خولو کې الله ژبه نه وه مقرر کړې نه وه پیدا کړې. معلومه شو چې غیبت یو دومره خراب عمل دی چې دا غیبت څوک کوي د دې په وجه د الله نه لرې کیږي او الله مهربانه بادشاه دی ګني د بنده د خولې نه ژبه به کټ کي خو الله داسې نه کوي. د غیبت انجام آخرت کې به بیا دې بنده ته ښایي.
دا غیبت یو ګناه د روحاني مرض دی او کله چې بنده ته بیماری ولګي بیماری زیاته شي هغه بدبویي پیدا کی نو د روحاني بیماری د ګناه بیماری چې بنده ته ولګي نو د ګناهونو کې خپل بدبویي موجود وي خو هغه نن سبا مونږ دا ګناه دومره زیاته کړې ده چې مونږ ته احساس نه کیږي هغه بدبویي مونږ نه محسوسو. اخوا په 400 کې د سرمنو منډه به وي د هغې سرمنو منډی کې دغه سرمنې به یې وچولې مالګې به یې ورکولې خو دا به پرتې وي داسې ډېرې شوي به یو د بل د پاسه اټالۍ د سرمنو به پرتې وي چینجي به هم پکې شوي وو دوی به مالګې ورکولې هغه چینجي به هم پې وجل او سرمنو کې چې کمې اوبه وي هغه به یې د مالګې په ذریعه ویستې په دغه ځای باندې چې څوک به تېرېدل د سرمنو د منډۍ په خوا کې نو دومره تیز بدبویي به وه چې د هغې د وجې چا به ساه نه شو اخیستی. که څوک خوړل کوي نو چې خولې ته به یې نوړی اچولې وه او دغه ځای باندې تېرېده خولې ته یې څه شي د خوراک اچولې دی او دغه د سرمنو په منډۍ په خوا تېرېده نو د خولې نه به یې خوراک بې اختیاره وغورځو ډېر بدبودار او انداز باندې بدبویي به پې ولګېده ډېر به خفه شو او دغه ځای نه زر به یې خپې ایستې ځان به یې ویسته. او بعضې خلک داسې و چې په دغه د سرمنې منډۍ کې به کار کو نوکري به کوله خدمت به کو ډیوټي به کوله هغې خلکو به هم د دغې سرمنو د پاسه به ناست و پرلت به یې غځولو او نور ملګري به مو چای روټۍ به د سرمنو د پاسه کوله. اوس به هر خلک د بدبویۍ د لاسه د خولې نه خوراک غورځوي او دا دننه خلک به رالل د خپلو سرمنو د پاسه به کېناستل ښه بدبویي به وه دوی به خوراک کو پروا به هم پې نه وه. اوس دوی دا بې پروایي د څه د وجې پیدا شوې وه به هر خلک د بدبویۍ سره عادت او بلد نو د دې په وجه باندې بدبویي به ډېره تیزه پې لګېده محسوسوله به او دا کم چې دننه نوکران او خدمتګزارو هغوی چې به خپله ډیوټي کوله نو هغوی دغې بین سره بدبویۍ سره آشنایي جوړه شوې وه دوی باندې دغه بین بد نه لګېده دوی ورسره عادت و نو دغه شان دوی به پروا نه کوله ښه بېسیاره خوراک به یې کو هېڅ څه خوراک باندې اثر به نه پرېوته. نو موږ او تاسو دا غیبت دومره ډېر په مجلسونو کې کړی دی چې د دې خراب عمل کومه بدبویي د هغه په موږ نه لګي. نور غیبت دومره خراب عمل دی د دې خپله بدبویي وي خو هغه خلک یې محسوسوي چا چې په ژوند کې چېرته غیبت نه کړی. نو غیبت یو خراب عمل دی الله دې ته مونږ او تاسو وساتي. الله تعالی فرمای ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتمو تاسو کې یو بنده دا خوښی چې د خپل مړ رور لاش ورته پروت وي د هغه نه غوښې راشوکوي او خولې ته کوي. دې کې الله تعالی د رور ذکر وکړه چې تاسو کې یو بنده دا خوښی چې د مړ رور غوښه وخوري. نه دې کې د دې رور نه مراد اسلامي رور دی. اکثر دوه خپل سکرونه دومره مینه محبت سره وخت تېروي چې د غیبت پکې چته گنجایش پیدا نشي. د غیبت پکې د سره درک نه لګي چې یو رور بل رور پسې غیبت وکړي. نو خپل سکه د یو مور پلار پیدا رونه چې کله کله هغوی غیبت نه کوي. خو دې کې چې کمرور یادې نو دا اسلام په وجه چې مسلمانان رونه دي نو دوی ته الله پیغام ورکوي چې دا مسلمانان دي رونه دي او د دغې رونو غوښې مه خوره دا غیبت دی. د دې رور مراد دې ځای کې دا دی چې یو بنده په کور کې غم راشي او رور ورته پروتي وفات شي. اوس د دغې مړ رور په لاش باندې د دې بل جمدي رور څومره درد زړه ته رسیږي چې دې خپل مړ رور ته ګوري څومره پې خفه کېږي څومره درد او تکلیف محسوسوي خفګان محسوسوي. د هغې باوجود یو ناپویه بنده چته داسې کولی شي چې د خپل مړ رور پروت دی د هغه د خفګان په ځای باندې لاړ شي د هغه د لاش نه غوښې راشوکوي او هغه خولې ته کوي. داسې کله کیدی شي نه. نو الله تعالی د مهربانۍ او د همدردۍ یو حکم ورکړی دی چې تاسو دغه خپل مړ رور ته وګورئ چې په کټ یا په پوزي درته پروت دی او لاش یې پروت دی بې وسه بې اسرې دی. د دغې بنده باندې ستاسو څومره زړه خوږېږي څومره درد محسوسوئ دغه شان ستاسو د دې رور
که تاسو غیبت کوئ نو په ده باندې رحم وکئ، په ده باندې خفه شئ. د دغې رور د بدن نه تاسو غوښې مه شو کوئ. دا غیبت داسې دی لکه د هغه د غوښې شو کول او خولې ته کول دي. بل پکې دا یو اشاره ده چې د انسان بدن او د انسان اندامونه استعمالول، د هغه د بدن نه غوښه شو کول او خوړل دا به ناروی او دا خو چېرته شوي نه دي. خو بیا هم چېرته کتاب یا چېرته واقعه به راته مخې ته راشي، بندیان وي، سړي خواره وي، خلک جمدي خوري، شوکۍ یې خوري، نو دغه څومره بد عمل دی. نو تاسو دا سړي خورتوب پرېږدئ او غیبتونه پرېږدئ، د الله نه معافي وغواړئ. واتقوا الله، د الله نه ویریږئ او غیبت پرېږدئ، ګناه پرېږدئ، غیبت مه کوئ. یو کتاب لیکلی دی، وی د غیبت په وجه باندې انسان د الله نه لرې کیږي. دې بنده چې څومره نیک اعمال کړي دي هغه ټول نیک اعمال بربادیږي. و یو عالم فرمایي چې یو نیک عمله بنده چې غیبت کوي نو د ده مثال داسې دی لکه یوه لینده یې راغشتې ده او د کاڼي په ځای باندې په هغه لینده کې یوه نیکي ږدي او د لیندې خوله یې یو خوا کړې وي او یو خپله یوه نیکي یو طرف ته اولي، بله نیکي بل طرف ته اولي. داسې مخامخ مولي شاتم د دغې نیکو نه په لینده کې نیکۍ ورچې یو اولي یې. دغه شان دا بنده خپلې نیکۍ راوالي تقسیم یې کي، تس نسی کی، د سره یوه نیکي پاتې نشي. نو غیبت داسې دی چې ته نیکي وکړې او د چا غیبت ته وکړه نو ستا ټولې نیکۍ لاړې د هغې بنده عملنامې ته ورسېدې او د هغې بنده که ګناهونه یې هغه ستا عملنامې ته راغلل. نو خپلې نیکۍ ځان سره محفوظ آخرت ته وړل پکار دي، قبر ته وړل پکار دي. د غیبت په وجه باندې ستاسو نیکۍ ختمېږي نو غیبت مه کوئ، توبه ترې نه وباسئ. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې د یو دو زنانو د روجې حالت کې د تکلیف حالت او اطلاع راغله. حضور علیه السلام ته یو صحابي وی چې الته دو زنانه دي او ډېرې په تکلیف کې دي، پر حالت د روجه کې دي، روجه د روجه په اوږده شوې د قریبه ده چې مړې شي د تکلیف د لاسه. حضور علیه السلام حکیم انسان دی، یو پیاله یې دغه صحابي له ورکړه، لاړ شه دغې زنانو ته ووایه دې پیاله کې قی وکړې. وی هغې زنانو دواړو په دغه پیاله کې قی وکړو. هر کله چې هغه پیاله حضور علیه السلام ته پیش شوله په دغې پیاله کې د وینې بوټۍ او د وینې قطرې پرتې وې. دغه صحابي وی د الله محبوب هغه زنانه وی چې نم په پېشمني کې چې ته غوښه خوړلې ده او نم بیګا په روژه ماتي کې چې ته غوښه یا د غوښې ټوکړه خوړلې ده او زمونږ په الټو کې په دقیقې کې د غوښه د کم ځای نه راغلله. حضور علیه السلام ورته وفرمایل دغه زنانو نه تپوسو کې تاسو به خامخا خپلو کې ناستې وی غیبت کړي او غیبت داسې دی لکه د مړ رور غوښې خوړل. دې زنانو غیبت وکړه، الله پې روجم سخته کړه، تر مرګ ته ورسولې، مرګ ته ورنږدې کړلې. نو غیبت یو خراب عمل دی، د الله ناخوښ عمل دی، شیطان پې ډېر خوشحالیږي. نن عهد وکې، نن واده وکې چې نن نه پس موږ به شیطان لملا ماتو او الله به خوشحاله و، غیبت به نه کوو، د غیبت نه به پرهیز کوو. امام ربعی رحمت الله علیه دا یو تابعی مشهور تیر شوی دی. هغه فرمایي یو مجلس کې ناستو ما او ګڼ کسان را سره په مجلس کې غیبت شروع شو. وی ما د مجلس هغه ټاپک او خبره بدلوله، خبرې له مې بل خوا لاره ورکړه، رخ مې ورکړه، خو خبره زما زه اوننیوه او د غیبت ټاپک بدل مې نه کړی شو. د دې په وجه زه د مجلس نه بهر ووتم. چې دوی د غیبت نه اوړي نو زه به ترې پاسم. وی لږ ساعت مې تېر کړ چې بیا مجلس ته رالم، خپلې خبرې اترې شروع وې. وی چې کېناستم یو شیبه سمې خبرې وې، ناګانه بیا غیبت شروع شو. بیا مې کوشش کو چې د خلکو له دا رخ بدل کم، ټاپک ورته بدل کم، خو بیا هم خلکو خبره د غیبت نه پرېښوه، په قلارېدل نه. وی زه ترې بیا ووتم چې دوی غیبت نه بندوي، زه بیا نه اورم، زه به ترې بار شم.
وی لږ ساعت چې تیر شو بیا مجلس ته په دریم ځل رالم چې مې وکتل نو خبرې ترې خپلې شروع دي ناګانه بیا غیبت شروع شو. وی زم ستړی شم چې دې مار سره دې ځای نه وځم روزم یاره بس چې دوی غیبت کوي زه به ورته خیال نه کوم توجه به نه کوم. وی زه یو وخته خاموش ناستم دوی غیبت کو خو ما اورېده ما پکې سر نه دی اړولی خو صرف مې د هغوی غیبت اورېده چې دوی سوی فلاني پسې سوی فلاني پسې سوی. وی دا مې اورېدل ناګهانه. وی بس مجلس ختم شو ماسخوتن ناوخته دی خلک کورونو ته لاړل زم خپلې ټکانې له لاړم په بستره پرېوتم چې اوده شو ما خوب وینم شپه کې. یو تور پالوان بنده دی یوه ټرې ورسره ده د ټرې د پاسه کپړه خوره ده زما طرف ته را روان دی مالا هغه ټرې رانږدې کړله هغه کپړی ترې نه لرې کړه په هغې کې څخه غوښه مرداره پرته ده توره شوې ده او د هغې نه بدبویي راخیږي دونه بدبوداره غوښه وه چې ما ته زړه خراب کو. وی هغه تور پالوان بنده ما ته وی چې امام ربعي خوله وازه که دا غوښه مې تاله راوړې دا به ټوله خلاصی. امام ورته وی چې زه مسلمان یم او مسلمان باندې مرداره غوښه پلیته غوښه ناپاکه غوښه څښا شوي دا حرام وي نو زه دا غوښه نه خورم. وی راته وی چې مردار او پلیتې سره څه کې دا د خنزیر غوښې دي دا وخوره. وی ما ورته وی چې توبه زه د خنزیر غوښې به خورم کله هم داسې نشي کېدی. وی که زه شم که هغه شو ما خوله بند کړې وه چې زه یې نه خورم. وی هغې پهلوان هغه ټرې په ځمکه کېښوده د غوښې یو څښا غوښه یو ټوکړی راواخیسته غټه قطره او ما له یې په زور خوله وازه کړه په خوله کې په زور زور راله هغه څښا غوښه راټومبله تر دې چې زما د حلق نه پورې ورته خېټې ته لاړله بیا بله قطرې راواغې ټوله مجمع او ټوله غوښه د ټرې هغې په ما خلاصه کړله. امام ربعي رحمت الله علیه فرمایي زه ډېر په تکلیف سره راپاڅېدم ډېر پریشانۍ سره مې شپه تېره شوله چې خدای داله څنګه خراب او مکروه خوب مې ولیده. چاله تعبیر لاړم تپوس مې وکړه راته وی تا غیبت کړی یا اورېدلی دی. وی ما ورته بېګانۍ ټوله قصه وکړله. وی راته وی غیبت کول او غیبت اورېدل داسې دي لکه یو شان ګناه نو دا د مردارې غوښه خوړل دي. تا که غیبت نه دی کړی نو اورېدلی دی ضرور دی د هغې په وجه تا ته الله خوب کې وښول چې غیبت نه ځان ساته. امام ربعي رحمت الله علیه فرمایي وی د دې خوب نه پس یوه میاشت یعنی پوره 13 شپې ورځې ما ته چې کله به م کور کې یا بل ځای کې خوراک مخې ته شو ما به نوړی خولې ته کوله هغه ګنده خوند به زما خولې له راتلو او د هغې په وجه زه به د هغې پاکیزه خوراک نه وتم. د هغې ګنده خوراک خوند د وجې نه زما خوله کې به خوند چې راغی هغه پاک خوراک مخې ته پروت و به رانه پاتې شو. نو معلومه شو چې غیبت یو خراب عمل دی او کله هم دا ندی کول پکار د الله نه معافي غوښتل پکار دی او چا چې د بنده په باره کې غیبت کړي هغه نه هم معافي غوښتل پکار دی. بعض عمل غیبت وی او بعض عمل د غیبت په شکل وی خو ګناه د غیبت نه لري نو دغه تمیز لکول پکار دی. کله کله زمونږ په خوا کې چې ته ګاونډ کې کور خرڅېږي نو چې ستاسو په محله کې کور خرڅېږي او یو د بهر نه سړی راشي او تا نه تپوس کوي چې یروره لالا کاکا ماما بابا تا نه تپوس کومه د فلانې بنده کور خرڅوي د ده د دې کور ګاونډ څنګه دی ما ته ووایه زه علمه نو ګاونډ ښه دی که خراب دی. اوس هغه تا نه د ایماندارۍ په وجه تپوس کړی ته به د پوره ایماندارۍ مظاهره کې هغه له به صحیح جواب ورکې هغه ته دا ووایه چې یاره د دې کلي د دې کور ګاونډ ښه دی یا ښه نه دی که ښه نه وي نو چې څه خرابۍ په دغه محله کې ټولې ورته ووایه د هغې نه پس هغه بیا هغه پیشوکارې پیشه که کور علي او کنالي نو دا د محلې په باره کې د کلي یا د یو ګاونډي په باره کې تا پورا خبره وکړله د هغه بد او ښه دی ورته بیان کړ نو که بد دی بیان کړ دا غیبت دی خو د غیبت ګناه ستا په ذمه نه ده ځکه چې هغه بنده د تکلیف نه بچ کړ. که هغه ته سمه مشوره ورنه کړې او ته ووایې چې نه زه غیبت نه کوم او ته ورته ووایې چې یاره وروره راځه په پټو سترګو راځه ډېر ښه ګاونډ دی نو هغه د ځان سره غرق کړ. نو هغه له د خپل ایماندارۍ مظاهره وکړه او صحیح مشوره وله ورکړه او د غیبت نه یریږه دغه وخت کې ما چې په دغه ګاونډ کې څه خبره یا دا کور د چا دی هغه کې څه خرابي وي او ته پوره بیان کا.
یا د یوې جینۍ رشته کیږي یا د یو الګ په باره کې رشته کیږي، نو د جینۍ په باره کې د کلی د بل چا نه تپوس وکړي چې یاره دا فلاني خلک دي، دا فلانې نارینه دی زنانه دی، د دوی په کور کې یو جینۍ د لور د خور ده، دا ترېنه غواړو د خپل زوی دپاره خورهي وراره دپاره غواړو، نو د دې دا رشته مونږ کوو، دا خلک څنګه دي؟ نو چې تا نه د چا باره کې تپوس وکړي چې دا خاندان ښه دی که خراب، نو هغوی کې که څه ښه والي هغه هم ورته پوره ایماندارۍ سره بیان کا، که هغوی کې څه خرابي وي نو پوره ایماندارۍ سره بیان کا. د هغوی خرابي دې دې سړي ته بیان کړله، نو دغه غیبت دی خو ګناه د غیبت ستا په ذمه نشته، هغه ته تا صحیح لاره وښودله. یا یو الک دی د چا لور خور پسې رشته لېږلې ده، اوس دغه د جینۍ کور والا راغلل او د دې الک تپوس کوي د الک په محله کې، نو د الک ګاونډي نه تپوس کوي چې دا الک زمونږ کور ته رشته رالیږي، دله دا لور خور ورکو نو ورکو که ورنکو ښه دی که خراب، نو که دغه الک کې څه خرابي وي څه بدي او بدعملي پکې وي، نو هغه ټوله زور په زیر ورته بیان کا چې هغوی پې غرق نشي، صفا خبرې ورته وکړه ریشه. نو غیبت د وکړو خو ګناه د غیبت نه کیږي، او دې نه علاوه دا کمې خبرې چې عام طور په مجلس کې کیږي دا د غصې په وجه کیږي، د حسد یا د نفرت په وجه کیږي. نو کم غیبت کې چې رستو د بنده په زړه کې حسد وي، نفرت وي، بغض وي، غصه وي، او د هغې نه پس دا بنده څه خبرې چا پسې کوي، دغه به غیبت وي، په دغه باندې الله نیول کوي. نو الله پاک دې مونږ او تاسو د غیبت خراب عمل دې د هغې نه وساتي. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.